د روپۍ شی په لس باندې دی، د لسو هغه په شل باندې دی او شلو هغه په 10 باندې دی. لکه د پی ټی آی حکومت مکمل ناکامه شو دی. مهنګایي چې ده کومه بېروزګاري چې ده دا د خلکو تباهي او سبب روان دی. مهنګایي خو دومره ده چې د صحت نشته، که ته بجلی ته سوچ وکړې خلکو ته کورونه نن سبا داسې دي چې په کرایې باندې دي. نو زما خپل دغه دی چې زه دغه پریس کانفرنس مذمت کوم، دا کم چې مطلب د احتجاج خلاف مطلب هغه درغونډېږي او دغه یوت یا چې کوم دي هغه مختلف احتجاجونه کوي یا مطلب هغه پریس کانفرنس کوي، نو دا د میډیا ټیمانو مې خو مطلب یار یو سړی راغلی دی او دغه نه تپوس کړل او هغه سوشل میډیا له ورکړل دی، نو داسې دغه احتجاجونه دغه کوم پریس کانفرنس چې دا غیر قانوني او غیر ضروري دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو زه اسد الله خان دا وخت په تحصیل مټه راحت کوټ سیمه کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته را قدرمندو چې مهنګایي دا بیروزګاري دا په دې عقله باندې فرحات کوټ کلی کې باندې د مهنګایي په حواله سره سروې کوو چې آیا مهنګایي څومره ده، بیروزګاري څومره ده. زموږ سره اوسئ. په 2018 د الیکشن نه مخکې چې په دې ملک کې کم صورتحال و، عوام د موجوده حکومت له په دې امید سره دغه ورکړو چې دا به د تبدیلي راولي. ها تبدیلي رااله، خو کم څیز چې مطلب دا لکه زه دا میډیکل سټور د 462% دوايانې ګرانې دي دا په دې 2 کاله کې 3 کاله کې. د دې نه علاوه که موږ وګورو د یو عام دغه په دغه باندې نو دا یو دومره مهنګایي ده چې دې ته کمرتوړ مهنګایي چې ته وایي که نه هغې نه هم سیوا ده. خلک داسې حد ته راغلو چې په خیرات غوښتلو مجبوره شوي دي. د خلکو سره د خپل بچو د تعلیم فیس څه د ګېډې دپاره څه نشته. نو په دې حواله سره زما خو دا دغه دی چې لکه دا حکومت چې کوم دی دا یو د دې موجوده د پاکستان د 70 تاریخ نااهل ترین حکومت دی. دوی څه قسم عوام له ریلیف ورنکو په کار خدا و چې دی عوام له ریلیف ورکړی وی، خو چې موږ ګورو لکه د عام سړي لکه مثال په تور باندې زه به یو مثال ورکړم. په 2018 کې د یوریا سرې بورۍ چې وه نو دا مطلب دا دی چې په 1200 وه، نن یې په 2600 والی. چینی چې بورۍ به تا به اخسته نو هغه په 2300 اخسته، نن یې په 5,500 روپۍ والی. دا هغه صورتحال دی وطن. دغه شانتې که ته دوایانو ته راشي دغه شانتې مطلب دی د خوراک ساک چې څومره غوړي په 100 باندې په 130-145 روپۍ کیلو، نن په 345 والی. دې ته هغه دا هغه مهنګایي دی چې 400-500% اضافه په دې کې شو ده چې زه به 1 کروڑ نوکریانې ورکوم، د بهر نه خلک دلته نوکرول لازي 50 لاسګر به جوړوم. په کې مکمل ناکام دی. د دنیا د ټولو دروغجن ترین حکومت او دروغجن ترین حکمران دی. بالکل په یو جمهوریت حکومت کې دا نه دلته ډیکټیټرشپ دی بلکې دلته دا یو جمهوریت حکومتونه دي. نو دا دغه جمهوریت او بنیادی د ارټیکل 199 لاندې کوم چې د پاکستان کانسټیټیوشن اف پاکستان دی دا غي د لاندې د هر چا جمهوریت حق ته چې هغه مطلب پر امن احتجاج چې کوم دی هغه کولای شي. په دې ټولو خبرو کې کوم د پی ټی آی حکومت چې دغه پاتې راغله دوی چې کوم دعوی کړی دي د بیروزګاری زمونږ کولاو مثال دار زمونږ د پم دی نن څلورم ور زمونږ سره تیل نشته، کاروبار کم زیاده. د روپۍ شی په لس باندې دی، د لسو هغه په شل باندې او شلو هغه په 10 باندې دی. لکه د پی ټی آی حکومت مکمل ناکامه شو دی په د خپلو کوم خبرو اترو کې، په خپلو کوم دعوو کې. پر اوس خټه چې کوم دعوی کوي داسې ابستی هر سړی لکه خودکشي خلک کوي یو بل ولي د سیب د منګای د لاس ځکه چې دوی په خپل باندې د حق ورکوي. او د دې نه مخکې چې کله محمود د اریګیشن وزیر په دغه چوک کې محمود ولاړو او کم شای خپل تپوس نشي کولای، هغه بې غیرته دی، هغه دي سي دی، هغه دي سي دی، د خلک راوتی دي. او بیا اوس دیوم په خپل پریس کانفرنس کې دا دعوی کوي چې لکه دا د دیو قانون پریس کانفرنس د دیو قانوني حق نو هغه خپل قانوني حق کې د حق کړل او په غلط خبرې نه دی کړې، خو وروسته ویډیو پایر وکړو هغه پایر به کړل چې هغه د پاکستان څوکراني پاغه باندې خلک کوي. نو دا غین وروسته هغه که خبره ترې کړي دا دغه حق ته خدا زمون مشران یو متل کوي وي قافله روانه جرس پټنګي او سپي بغاپي. حق چې دی حق دا غو دی او دوی خاصه لګي دی. دا کوم کسان چې د پریس کانفرنس کوي نو دا خو کلاس پور پته مې دی کلاس پور نو ګران دي، بل لکه سره تاغه څه پته چې چوپړل کې لوټشینګ شته کې نشته، یا د بيدري شته څه پته چې په صخره او خاره کې لوټشینګ شته کې نشته. او دا خو لکه دوی هغه خلک دی بل دیو دا دعوی کوي چې محمود په غره کې روډ جوړ کو، محمود هغه ځای جوړ کو. په لنډو مثال دا دی چې د محمود بمنګ الو مرجه د کالج ضرورت کولاو کی په مټه کې تاسو مټي موږ د مټ یو د هر څه خلکینی چې لکه د مټي د کالج ضرورت نه څومره تکلیف د ټریفیک څومره سیوا دی. لکه محمود یو روډ نشي کولاواله دا خو راوستي شوی سړی دی سلیکټډ، لکه هغه نه دی چې لکه دغه دی د خود چاروسته سړی دی. نو دا روډونو د خلکو ته پته راشي په غره کې د روډ څوک باسي او څه کوي دیو د قوم له په کار دي چې ارزانی راولي. مهنګایي چې ده کومه بېروزګاري چې ده دا د خلکو تباهي او سبب روان دی. زه غریب سړی یم، ته غریب یې، دا بل غریب دی. د یو سړي دونه مزدوري او دونه دیاړي شته نه چې یو سړی عام سړی وکړي که نه. او هغه که 500 روپۍ دیاړي والي خو هلته کې غوړي بسې ګران کړلې، وړې بسې ګران کړلې، چیني بسې ګرانه کړله، چای بسې ګران کړلی، هر شی ګران دی. زه په خپله باندې یو ګولۍ خورم، زما علاج جاري دی. زه هغه ګولۍ به ما ته په 800 باندې میلاوېدې، اوس ما ته هغه ګولۍ چې دي هغه ما ته په 1400
او په 43 روپۍ باندې میلاویږي نه که هغه ته میډیسن ته وګورې که ته د خوراک سیزونو ته وګورې هر څه وګورې هغه د حد نه وتلی د غریب سړي د وس نه بهر دی مهنګایي خو دومره ده چې د هېڅ حد نشته که ته بجلۍ ته سوچ وکړې خلکو ته کورونه نن سبا داسې دي چې په کرایې باندې دي که ته دوايي دغه وکړې دوايي انتهایي ګرانه ده د مهنګایي خلک خولې له راوستي د دې حکومت نه خلک بیزاره شوي دي دوی هسې په سوشل میډیا اوس دا کم کسان چې راځي چې یاره موږ داسې یو موږ راوځو موږ دا چل کوو موږ دا چل کوو دا پالتو لګیا دي پوه شوې د دوی سره څه دغه نشته ځکه چې دوی چې کوم ظلم او زیاتی شروع کړل د هغې څه حد نشته احتجاج چې خلکو کړلی په دې وجه کړلی چې هغو ته تکلیف و کم چې د بهار د سیټ خلک وو هغو خپل احتجاج کړلی زموږ د علاقې خلک هم اوس پرس کانفرنس کوي د بل ځای هم کوي بل ځای هم کوي دا په دامه ناست دي بېغمه دوی ځکه دا خو دغه نه کوي پکار دا چې موږ احتجاج والا سپورټ کوو پوه شوې دوی حکومتي وخت د دې لپاره سپورټ کوي چې خپل نوکرۍ د خپل هغه هم راغستي لالچ راغستي